بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم مکی سورت تھی. اس سورت سورت ابراہیم وی ذکر پدے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ مختصراً ذکر دا سورت مکی دا ہجرت نمخ کی نازل لی اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا دا سورت سور لسم دی دا نزول پا لحاظ سرا دو اویایم سورت دی. پدے سورت کی ورکوعات 52 آیاتون دی. سورت مخ کی سورت سر ربط و مناسبت دا دی چی دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا قرآن مجید صداقت ذکر شو او دا دی سورت پا شورو کی صداقت دا قرآن کریم ذکر کی یا دا مخ کی سورت پا شورو کی ہم صداقت دا قرآن ذکر ہو او دا دی صورت پا شورو کی ہم صداقت دا قرآن ذکر دی یا دا مخ کی صورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت ذکر شوا او دا دی صورت پا آخرہ کی وہ ہم فریضہ رسالت ذکر کی. دا صورت پا اولنے رکوع کی صداقت دا قرآن کریم اللہ پاک ذکر کی. بیا قرآن کریم دنیا تدر آلے گلو مقصد چاگا خلق دا تیارین رانا ترستل لی اگا ذکر کی. اب یاد اللہ رب العالمین دا وحدانیت دلائل ذکر کی چی دا زمکی اسمان دا ٹول اختیار دا یو اللہ پاک سر دی. بیا دا کافرانو انجام ذکر کی چی دا کافران جن دا دنیا خوخی دا آخرت پا مقابلہ کی دا اللہ پاک پا دن کے کوگوالی لٹی نو دا خلق پا گمراہے کی پراتری. او بیا اللہ رب العالمین قبل شفقت پا بندگانو ذکر کئی چھ مادوی تا پیغمبران لے گلی دی دا دی دا قومونو پا جبا کی ہر قوم تا پیغمبر داغی پا جبا کی راغلی دی. بیا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ مختصراً چھ مخ کی تفصیل سر بار بار ذکر شوی دا ذکر کی گئی فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پیگی پمانا دا دی حروف باندی کتاب دا قرآن کتاب دی انزلنا جمنگ دا نازل کئی کتا تلی تخرج الناس پاردی چی تروبا سے خلق من الظلمات تیرو دا کفرن النوری رنا دا ہدایت تبید ربیم پا حکم دخپل رب سرا یعنی پا خپل حکم دا رب دوی سرا الى صراط العزیز الحمید اغلار دا غالب اوستائل شوی ذات تا اللہ اللہ دی اللہ پاک غزات تی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چراغ دا پارا خاص ماغ تمام سیزن پاسمان نو پزمکو کری وویل للکافرین من عذاب شدید او حلاکت دی دا کافران دا پارا دا عذاب دردناک الذین کافران یستحبون الحیات دا دنیا الاخرہ چی دی خوخی جن دا دنیا پا مقابل دا آخرت کی ویسدون عن سبیل اللہ دی لٹی دی خلق منکی دا اللہ پاک دا دن دا اللہ پاک دا لارنا ویبغون عوجو دی لٹی دا اللہ پاک پا دن کی کوگواری ولائکا فی دولال مبین ولائکا فی دولال بیدا کسان پا گمراہ اخکارا کی دی امار سلنا من رسول منگ دلی گلی سیو پیغمبر اللہ بلسان قومی مگر پجب دخپل قوم کی لیبین لم دا پاردی چھ بیان کی دی تاحکام فیدل اللہ من یشاء اللہ گمراہ کی چاہتا چوغواری ویدی من یشاء اللہ پاک ہدایت نصیب کی چاہتا چوغواری هو العزیز الحکیم ودا اللہ پاک غالب و حکمت والا ذات تی وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او پتاقی سر منگ لے گئے موسیٰ علیہ السلام پخبر آیاتن سلام ان اخرج قومک من الظلمات الى النور دا پارا دی چتروبا سخبل قوم دی تیرو دو کفر نا ہدایت راناتا وَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ او دی اویر دا اللہ پاک پا عذابنو باندی ان فی ذالک آیات لکل صبار شکور یقینا فدی کی خام خانقی دار صبر کو ان کی شکر گزار دا پارا
وإذ قال موسى لقوم يتكاوت موسى عليه السلام يقبل قوم تا وذكروا نعمت الله عليكم تاسيات کی نعمت اللہ پاک چکڑی دی پتا سباندی ويذبحون ابناء عليكم اذا انجاكم من آل فرعون کلچ تاس د نجات درکو د فرعونانو يسومونكم سوء العذاب جتاس تبير سوال بلا عذابنا ويذبحون ابناءكم دي بزبا كل استاس بچي ويستحيون نساءكم دي بجوندي پر خود استاس لوريان وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې استاس پر امتحان در استاس طرف نو ډېر وي واستاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم تدې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دال چې په مخکې رکو کې دنیا ته د پیغمبرانو درالېږلو مقصد بیان شو اوس په دې رکو کې هم دنیا ته درالېږلو مقصد الله پاک ذکر کوي الله جل شانه اعلان خپل ذکر کوي که تاسو زما شکریا ادا کا زبر نعمتونو په تاسو سیوا او کنه زما د نعمتونو ناشکری مو کړ عذاب بدل کړ بیا د موسی علیه السلام خپل قوم ته نصیحت ذکر کی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د پخوانو قومونو حالات مختصرا ذکر کی چې هغه تکذیب کړو هغه موږ هلاک کړو بیا د پیغمبرانو خپل قومونو سره رویه ذکر کی پیغمبرانو خپل قومونو ته آیا د الله په باره کې تاسو شک کوئ د عقیدې د توحید دعوت ورکړئ د قومونو مخالفت او نافرمانی کوي چې تاسو زموږ په شان انسانان دي تاسو کوشش دا چې موږ د خپل پلان نه کده دین نه واړوي او بیا د پیغمبرانو جواب دی قومونو ته ذکر کیږي چې موږ تاسو په شان انسانان یو لیکن الله پاک په موږ باندې فضل کړی نبوت را کړی نو الله جل شانو فرمایي و استاذن یا کا وقت تاذن ربکم چیلانو کستا سورب لئن شکرتم لازیدنکم کچری تاسو شکریا ادا کړئ زبازات کوم نعمتونو په تاسو ولئن کفرتم من عذابی لشدید او کچری تاسو کفرتم تاسو کفر کنا شکری مو کړئ عذابی لشدید بشک زما عذاب ډیر سخت وقال موسی او وی موسی علیہ السلام ان تکفروا کچری تاسو کفر کوي انتم تاسو ان فی الارض جميعا او هغه مخلوقات چې ټول پزمکه کې سوب دي ټول کفر کوي نو هیڅ تکلیف پکې الله ته نشته فإن الله زک الله پاک لغنی حمید خامخاس تایل شوی او بے پروا ذات دی غنی بے پروا دی حمید استایل شوی دی الم یاتکم این دراغل تاسو ته نبأ الذین من قبلکم اخبار دا خلقو چې تاسو نو وړاندې قوم نوح وعاد وثمود قوم د نوح علیہ السلام او عادیان او ثمودیان والذین من بعدهم د کسانو چې پس د دوی نو لا يعلم الا الله نشته علم د دوی نپی جنی دغه پخوانو قومون الله هیڅوک سوا د الله جاءتهم رسل بالبينات راغلو دي د پیغمبران په واضح دلایل باندې فردوا ايديهم في افعال دي خلق واپس کړو خپل لاسونه په خپل خلو باندې ډېر غوسینا وقالو دي بو ان كفرنا بما ارسلتم به یقینا موږ کفر کو په دین چې تاسو پراله غري شوی وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب يقين مقام قاب شك دا غزه چې تاسو موږ ترابلي شک کوونکی قالت رسولهم اوی پیغمبرانو دیتا پی اللہ شکنے دا اللہ ببارک تاسو شک کوئی فاتر السماوات رچ اللہ پاک پیدا کن کی دا اسمان و دزمو کو دیئے دعوکم اللہ را بری تاسو لیاغفر لکم دا پارا دی چی تاس تبخنو کی من جنوکم ساز گناہونو ویاخرکم الہ جنم موسم تاستر نیٹا در کی رستو کی تاستر تردیو نیٹے مقرر پوری چاگا نیٹا دا مرد دا قالو دوی اوی دی قومنو انتم نے تاس اللہ بشر مثلنا مگر تاس انسانان یہ پشان زمانگا تریدون تاسو غواڑے انتا سدونا چه تاسو منگواڑے اما کانی عبدا ابا اونا داغ دن چپکم باندیو زمانگا پلاران اما داغ سنکانی عبدا ابا اونا چو زمان پلاران چه عبادت کو فاتونا بسلطان مبین
فاستاسو من تروڑی دلیل واضحا قالت لهم رسلهم وبیدیت پیغمبرانو انہنو نیمنگا الا بشر مثلکم مگر استاسو پشان انسانانو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ پاک احسان کی پچا باندھ چوک غواړي خپل بندگانو وما كان لنا او ندی مناسب زمون د پارا اي ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله چې موږ وروړو تاسو ته دلیل مگر په اجازه د الله قال الله فليتوكل المؤمنون فالله پاک باندې پکار دي چې توکل کی مؤمنان وما لنا سشي زمون د پارا الله نتوکل علی الله چې موږ توکل نکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او پتا کې زموږ هدایت موږ ته هدایت کې الله پاک دنه غلار ولنصبرن على ما هديتمونا او خامخا موږ صبر کو په تکلیفونو چې تاسو موږ تراره سوي وعلى الله فليتوكل المتوکلون او په الله پاک باندې پکار دي چې توکل کی متوکلون متوکلین توکل والا بندگان ته پکار چې په الله پاک باندې توکل کی وقال الذين كفروا لرسلهم فمخي ركوكي د مجرمانو د خپل پیغمبرانو سره رویه ذکر شو اوس په دې رکوع کې د مجرمانو د خپل پیغمبرانو سره رویه بیا ذکر کیږي پیغمبرانو چې کله خپل قوم ته د الله پاک دین بیانو او د قوم نو برداشت نکیدو نو دی به پیغمبرانو ته دمکی ورکی چې موږ به تاسو د خپل کلی نه وباسو بیا د الله پاک امداد براغه پیغمبر ته چې موږ ظالمان هلاکو او تاسو ته موږ په دغه ځای باندې ژوند درکو او بیا د مجرمانو کافرانو مایوسی الله پاک ذکر کوي چې د اعمال برباد دي دی به جهنم ته ځي او په جهنم کې د دې سکاک چې دی هغه د جهنميانو وینې زوي دي چې دی په یو یو ګټ باندې غس کی او تیریږي بنا او هر وخت کې بداسې تکلیف وی لکه د مرګ لیکن ملکیږي بنا بیا د کافرانو اعمالو مثال الله ذکر کوي چې دا پشان د ایری دي چې تیز هوا پیراشي او هغه ټول والوزي د اعمال داسې دي او بیا الله پاک د خپل یو والد دلایل ذکر کوي نو فرمایي او بیا د قیامت پر ورځ د کشرانو کافرانو د مشرانو کافرانو د الله په دربار کې جګړه ذکر کی کشران وای تاسو هم بلا رګلس پکار مون راځي مشران وای نه په خپل گمراه شوي اوس کې چغي وو کوم چغي نو یو حال نه پنا پکې نشته وقال الذين كفروا يا كسان چې کافران دي له رسول خپل پیغمبرانو ته لنخرجنكم من الارض خامخا ممتاسو باسو زمون د ځمکې نو له تعودن فی ملتنا یا وتا سراول زمون دین ته فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين پس وحی کړي پیغمبرانو ته رب د دوی چې خامخا موږ هلاکو ظالمان ولنسكننكم الارض من بعد من خامخا آبادو پر ځمکه باندې تاسو پس د دین ذالک من خاف مقام وخاف وعید دا کامیابی دا چا د پاره چیریږي زمان لمن خاف مقام زما مخته د ادریدو نه یریږي زما د عذابونو واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد او دې طلب د فتح کو نه مراد شو یو جبار متکبر عنيد کی نگر حسدگر من ورای جهنم او مخکې د دې جهنم دی او اسقا من ماء سدید او په دې باندې به جهنم کسکلی شي من ماء د ابو سدید چې د وینو زودي يتجرع دی په ګډ ګډ باندې کی ولا یکاد سیغو قریبا چې دا یې تیر شي ولا يكاد يسيء قريبا تدي يتير کی وياتيه الموت اور راضي پدی باندې مرګ من كل مكان دهر طرفنا وما هو بميت او حقیقت کې نه دی مړ کیدون کې مې ورای عذاب غلیظ اور سر دین عذاب سخت مثل الذين كفروا برب مثال کافرانو چې کفر کړي په خپل رب باندې اعمال دغید مثل اعمال مثال کرامات پشاند ایریدی اشتدت بیر او چې باغی باندې هوا شي سخته في يوم عاصف فسخت ده هوا ورس کی لا يقدرون مما كسبوا على شيء دي قادر بني پاس چې دي کم کړي د سسیز ذلك هو الضلال البعيد دا گمراهی لري دا الم تر تنقول ان الله خلق السماوات والارض بالحق
چې بېشک الله پاک پیدا کړی اسمانونه او ځمکې په هغه باندې یشاء یذهبکم کچر الله پاک ختم کی تاسو ویات بخلق جدید او راولي نور خلق وما ذلك على الله بعزيز او دا کار په الله پاک باندې ګران او برزول الله جميعا او دې بروزي د خپل قبرونو د الله پاک وړاندې ټول فقال الضعفاء للذين استكبروا فسوي كشران كافران مشران كافران تا إنا كنا لكم تبعا يقين مقصاص تابدار فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء پس آياتاسو لرکول شي زمون د عذاب د الله نسشيز قالوا دوی بوي لو هدانا الله لهديناكم کچر مونږ ته الله هدایت کړو مونږ تاسو هدایت کړو سواء علينا اجازينا صبرنا برابر خبر ده پمنګ باندې کمنګ اجازينا کمنګ پر یادونه کو ام صبرنا یا مونږ صبر کو مالنا من محيص نبي زمون د پاریس قسم لار د خلاصي وقال الشيطان پمکه رکو کی د قیامت پرز باندې د کافرانو رسوایی ذکر کیږي په دې رکو کې د قیامت پرز په کافرانو د الله پاک عذابونو د بی رسوایی ذکر کی کله چې د قیامت ورځ او فیصله الله پاک کوي مؤمنان جنت او کافران جهنم ته شیطان وایي چې الله کوم وعده کړی و هغه رښتیا او ما چې کوم کړی و هغه غلطه و خلک وته چې په دنیا کې تامون به لارې کړو زمونږ امداد وکړه شیطان بوته وایي تاسو ملامت کوي تاسو خپل ځان ملامت کوي ما خو تاسو نه به لارې کړی زستاسو مدد نشم کولی اتا زما امداد نشي کولی تاسو چې ما په کوم څه په شرک کې مبتلا کړی زه خدای نه منکرم نه منم چې ما تاسو بلاره کړی او بیا د مؤمنانو انجام الله پاک جنت ذکر کوي د کلمې طیبه مثال د پاکونی او د کلمې د کفر مثال الله پاک د خبيث او د بیکاره اونې سره ذکر کوي او بیا په قبر کې د مؤمنانو انجام ذکر کوي مؤمنان په دنیا کې په ایمان باندې برقرار نو په قبر کې به هم دی په سوال جواب کې په ایمان باندې برقرار پاتې شي او کافران چې په دنیا کې کفر اختیار کړی په قبر کې به دی لا جواب شي نو فرمایي وقال الشيطان وهي شيطان لما قضي الامر هر کله چې فیصله شي کار ان الله وعدكم وعد لقب شک الله پاک تاسو وعده کړی وعده رښتونی ووعدتكم فاغلبتكم ما تاسو وعده کړی ما مخالفت د خپل وعده وکړو وما كان لي عليكم من سلطان او نشتره زماده پار پت نو زماده پار پتا سو سغلبا الا ان دعوتكم فاستجبتم لي مگر دومره چې ما سره دعوت درکړو تاسو قبول کړو فلا تلوموني ولوموا انفسكم تاسو ما ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي ما انا بمصرخكم زنيم تاسو امداد کوونکی وما انتم بمصرخي او نه تاسو ما امداد کوونکی اني كفرت بما اشركتمون من قبل یقینا انکار کوم پاس چې تاسو په شرک کې مبتلا کړی وي اني كفرت یقینا منکر بما داسن اشركتمون من قبل چې تاسو شریک کړی يم زو ان ظالم من قبل وړاندې ان الظالمين لهم عذاب اليم بشک ظالمان د پاره بدرناک عذاب وادخل الذين امنوا داخل بشا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل نیکړي د نیکه جنات انداسي باغونه تا تجري چې وهيږي به من تاترنا لاندغه دون نهرنا خالدين فيها دي همیشه باغي کې به نرب پوکم درد دي تحيتهم فيها سلام ملاقات دو دی یو بل سره په جنت کې په سلام باندې الم تر دنګوري کیف ضرب الله څنګه بیان الله پاک مثلا یو مثال کلمه طیبه د کلمې طیبه کا شجرت طیبه پشان د پاکي اونې اصلها ثابت چې ویر کې مضبوط دی و پر هوا په سما او سان کې داغي اوچت اسمان طرف ته توتی او کلها او ورکوي خپل میوه کل حين هر وخت باذن رب پاکم در ويضرب الله الامثال لا پاک بیانې مثال لنا ذکر کړه پارا لعلهم يتذكروا د پاره دي چې دې نصیحت حاصل کی ومثل كلمه خبيثه مثال كلمه خبيثه پليتي كشجره خبيثه پشان اولي پليتي كلمه د کفر اوجت من فوق الارض ما لا من قرار چرا خطري پزمک باندې نوې د پارس قسم قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله پاک ثابت قدم ساتي مؤمنان پکلا کوینا په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په قبر کې
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء او الله پاک گمراه کی ظالمان او کوي الله پاک څه چوغاړي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله پمکه رکوع کی د کافران انجام جهنم بیان شو اوس په دې رکوع کې د کافران انجام جهنم ذکر کی الله جل شانه فرمایي چې دا مجرمان کافران ډېر کم عقل دي چې د الله پاک د نعمتونو شکر وکړه د هغې په بدل کې جهنم واغشت د الله سره شریکان لټي بیا نبی علیہ السلام خپله ذمہداري ذکر کوي اے زما تو فرمای پیغمبر علیہ السلام زما بندگانو چې ایمان نوړي دي منځونه قائمي د الله پاک د رضا د پاره صدقې کې خپل مال د الله پاک په لار د الله په دین باندې لګي دي تو وایا چې الله پاک به دې ته رزق ورکړي او بیا الله پاک د خپل یووالي دلایل ذکر کوي او بیا په تمام انسانانو باندې الله پاک پر انعامات ذکر کوي چې دومره انعامات به در باندې کړی دي چې ستاسو د شمیر نه بهر نو فرمایي الم تر تنغور الى الذين بدل اكسان یغي بدل ک نعمت الله نعمت الله کفرن په کفر سره ناشکری وحلوا قوم دار البوار او دی داخل شو وحلوا قوم دی داخل خپل قوم دار البوار کور د هلاکت ته چې جهنم دی جهنم چې جهنم دي اسلونا او بئس القرار دی بداخل شي دي توډیر بدجه د قرار دي وجعلوا لله اندادا دی ګرځي د الله پاک د پاره شریکان ليضلوا عن سبيل پاره دي چې گمراه کې خلق د الله پاک د لارنا قل تو فرمایا تمتعوا فی حاصل کی په دنیا کې جون لفتیر کی فإن مسيركم الى النار پس یقینا تاسو واپس بیا جهنم طرف قل تو فرمایا عباد الذين امنوا زما بندگان ته چې ایمان وروړي ويقيموا الصلاه ومن قائم ينفقون ما رزقناهم او دی خرچي غمال چې موږ ورکړي دي تا سرن په پټه باندې والانیتن او په ښکارا باندې من قبل ان یاتی یومن وړاندې د دې نه چې را بشي یو داسې ورځ لا بیع فيه ولا خلال چې نه به بیع پای کې تجارت اغشتل خرڅول ولا خلال او نه دوستانه قل تو فرمایلی عباد الذين امنوا زما بندگان چې ایمان وروړي یقیم الصلاه تجدید منس کوي وينفقوا دي خرچه کوي صدقه کوي مما دا غمال رزقنام چې موږ ورکړي دي تسرن په پټه باندې والان تر په کار باندې من قبل ان یاتی یوم وړاندې دین چې راشي په داسې ورځ لا بیع فی ولا خلال چې نبی پای کې ست تجارت اغشتل خرڅول نو دوستانه الله الذي الله پاک غزاد دي خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان او زمکه وانزل من السماء ماء نازل د اسمان نو بو فاخرج به من الثمرات بذروبات الله په دې باندې دا می وجاتنا رزقا ساز بار رزق لكم ساز بار رزق وسخر لكم وسخر لكم الفلك او الله پاک تابع کړی ساز بار کشته لته په البحر چې جاری په دریابونو کې به امر د الله په حکم وسخر لكم الانهار او تابع کړی الله پاک ساز بار نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او الله پاک مسخر کړی ساز زپارا نور اوس پګمه دائبين جاری همیشه وسخر لكم الليل والنهار والله پاک پیدا کړی تابع کړی ساز زپارا شپه ورځ واتاكم من كل ما سالتموه او درګ الله پاک تاسو اکثر نه من كل دار قسم ما سالتموه چې تاسو کوم غوښتي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کچر تاسو شمیر کوي نعمت د الله پاک تاسو نشئ شمیرلی ان الانسان لظلوم کفار بشک انسان خامخانه لظلوم خامخا ظالم دی کفار او ناشکر دی واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد پمکه رکوع کې الله جل شانه دلائل د توحید بیان شو اوس الله جل شانه د توحید دلائل نقلیه پدی رکوع کې ذکر کی پدې رکوع کې ابراهيم عليه السلام هغه دعاګانې ذکر کی مخکې واقعا په سورې بقره کې ذکر شوی ابراهيم عليه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کاغې نه بعد دعاګانې وغوښتي او بیا چې کله حاجره رضی الله عنها دا صفا مروه په درمیان کې په دې شال میدان کې پرې خودله هغه وخت ابراهيم عليه السلام کوم دعاګانې کړې هغه دعاګانې ذکر کی
نو فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَادَا وقت ابراہیم علیہ السلام او فرمائے اے رب زما هذا البلد تو گردو دا خان آمنن دا امن وجنوبنی و بنیو ما بچ کو زما بچن نعبد الاسلام دا عبادت دا بتانو ربی نونا دلنا رب زما بیشک دی بتانو ادنن لکثیرا من الناس گمراہ کردی زیاد خالق فمن تبعنی فإنه منی چاچی زما تابعداری کو زما ملګری دی زما د دین ندی ومن عصانی فإنک غفور چاچی نا فرمانی زما کو یقینا تبخون کی مہربانی ربنا يا رب زمانك إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يقينا ما هو سول بالأولاد أسكنت ما هو سول ذي من ذريتي بالأولاد بواد فدا سواديك غير ذي زرع عند بيتك المحرم چاغا ند خاوند فصل فخوا د بيتك المحرم د بيت الله شريف ربنا اے رب زمانگا ليقيم الصلاة د پارا دی چې قائم کی مونږ فاجعل أفئدة من الناس پس تو گرزوا زړونه د خلکو تهوی الیم چې مایل شي دوی تورزق من الثمرات او رزق ورکدي تر می وجاتو لعلهم یشکرون د پاره دي چې دي شکریا ادا کی ربنا اے رب زمنګ انک تعلم ما نخفي وما نعلن یقینا تفیق پاس چې منګه پټو او چې خالقو وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء پټي پالا باندې اس چیز پزمکونه پاسمان کی الحمدلله الذي الله پاک هغه ذات دی وهب لي چراکړی دی ما تعال کې بر سره د بډاوای اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربی لسمیع الدعاء یقینا زما رب قام خوریدن کې د دعا دی ربی جانې اے رب زما تو ګرځاو ما مقیم الصلاة قائمون کې نماز من ذریتی او زما اولاد نو ربنا اے رب زمنګا وتقبل دعا قبول او قبول کې زما دعاګان ربنا اغفر لي رب ما تبخنوك ولوالدي زما مور پلارتا وللمؤمنين مؤمنان تبخنوك يوم پاورد بان يقوم الحساب چه قائمه کی بے حساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون پمخ کی رکوع کی ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی دا قیامت ذکر شو اس پا دی رکوع کی ہم دا قیامت ذکر او دا کافران انجام پا قیامت کی ذکر کی اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تظاہرا او حقیقتا خطاب عام انسانانو تذکر کئی چتاسو د مجرمانو په اعمالو باندې د الله پاک په باره کې د غفلت خیال مکه چې الله پاک د دې د حال نه خبره ده د دې کافرانو په حال باندې الله پاک خبردار دی ای باندې بداسه ورځ راځي چې په دا ورځ باندې باندې سترګې بیا چنګي پاتې شي او دې به د ډیر شرم نه دی بخبل سرونه اوچت نیولی یو خابل خابنه چې کته د تکلیف د قیامت ورځ بیا د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې خلق او یره د عذاب د قیامت په قیامت کې به کافران وایي چې موږ تر ټیم راکې چې ایمان وروړو ایمان نو الله پاک به فرمایي دنیا کې مې درکړو تاسو وی چې جون د دنیا له بل ځای نشته تاسو وی زمون جون بل د دنیا دی قیامت نشته آخرت نشته بل تاسو په خوانو قومونو مجرمان چې کوم هلاک شودو داغي په کورونو کې پاتې تاسو ولې داغي نه عبادت نه حاصلو او تاسو د مکه مشرکانو د په خوانو قومونو په کورونو باندې تیریږي نه عبادت حاصل کړئ او بل الله جل شانو په بارک کې د مخالفت د وعده خیال مکوي الله پاک مؤمنان سره د جنت وعده کړی دا کافرانو سره د جهنم وعده کړی دا او بیا د قیامت پر ورځ سختی ذکر کیږي زمکه بدل شي اسمانونه به بدل شي د الله رب العالمین یو وحدانیت به پاتې شي مشرکان کافران به خدایان به ختم شي مجرمان کافران به په زنجیرونو کې تړلي راوستل شي دې ته به کمیسونه دا ران زړونه چول شي چې اور باندې بلیږي او د دې د مخونه به د جهنم اور سوځي او بیا د قران کریم صداقت الله پاک ذکر کوي چې دا قران کریم الله پاک داسې کتاب دی چې په دې کې تبلیغ دی د خلکو لپاره دې چې په دې باندې ایمان وروړي او د یو الله پاک بندگی اختیار کړي نو فرمایي
ولا تحسبن الله غافلا تغمان مکو پا اللہ پاک باندې دا غفلت اما دا سن یعمل الظالمون چې کوي ظالما انما یؤخرهم بشک الله پاک رستو کوي دوی لیوم غیر تشخص فيه الابصار چې بټي براوتلی پاغي کې سترګي موتعين دیبتیزی کون کی مقنعی رؤوسهم دیبو چې تون کی خپل سرون لرا لا يرتد الیه طرفو نبشي واپس کولی دی خپل ځان ته نظرونه واپدتم هوا او زرونه د دوی با هوا ان خالی بوي دا عقلوننا یریدلی بوي وانذر الناس او يرو خلق یوم دا ورځ نه یاتیم العذاب چې راځي په دې باندې عذاب فيقول الذين ظلموا فسويبا کسان چې ظالمان دي ربنا رب زمونږه کنا الى اجل قريب تمورسکا یو نیټی نږدې تا نجيب دعوتک چې من قبول کو ستا پیغام ونتبع رسول تابعداري کو ستا پیغمبران اولم تكون تاسو نو اقسم تاسو قسمونه خل من قبل وړاندې مالکم من زوال چې تاسو زموږ د پاره ختمې دل نشتا وسکنتم فی مساکن الذين ظلموا انفسهم او تاسو اوسېدې په کورنای کې چې غي ظلم خلکو کې چې غي ظلم کړي په خپل ځان باندې وتبين لكم كيف فعلنا او کار شو اغه ته چې موږ څنګه کار کړو په غي باندې وتبين لكم تاسو واضح شو كيف فعلنا بهم چې موږ څنګه کړو هغه په خوانو قومونو مجرمانو سره وضربنا لكم الامثال تاسو کوم بیان کړو مثالونه وقد مكروا مكرا او پتاقی سره دی مکر کړو تدبیر کړو په تدبیر کولو سره په شهادت د عیسی علیه السلام کې وعند الله مکرم او پنځ د الله پاک تدبیر د دوی یعنی د دې دا تدبیر ختم ول دی یا دی مکر کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قتل کې وان کان مکرم لتزول منه الجبال او نو تدبیر د دې د پاره دی چې زایل شي داغې نه غرونه یعنی دون سخت تدبیر دی نو کړي تدبیر د دې کمزور فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا پس د خیال مو په مخالفت د وعده د الله پاک د پیغمبرانو چې امداد بهونه کی ان الله عزیز ذو انتقام بشک الله پاک غالب خوند انتقام دی یوم باغر باندې تبدل الارض غیر چې بدل بکړي شي زمکا علاوه د زمکنا والسماوات او اسمانونو بدل کړي شي وبرزوا لله الواحد القهار او دی بروز الله پاک آوازات ته چې یو ذات دی غالب ذات دی وتر المجرمین تبوین مجرمان یمزن په ورځ باندې مقررین فی الاصفات تړل شي وی زنجیرونو کې سرابیل من قطران چې کمیسونه د دوی بد رانځړونه وي وتوشا وجوههم النار او پټوي با مخونو د دوی لرا النار اور د جهنم ليجزي الله كل نفس ما كسبت د پارا دې چې بدل ورکړي الله پاک هر یو نفس سره د عمل د عمل ان الله سريع الحساب بشک الله پاک زری حساب کوونکی هذا بلاغ للناس دا قران کریم تبلیغ دی د خلکو د پارا ولينذروا به د پارا دې چې يرول شي په دې باندې وليعلموا د پارا دې چې دی فيشي انما هو اله واحد چې الله پاک یو ذات دی وليذكر اولو الالباب او د پاره دي چې نصیحت حاصل کی خاوندان د عقل واخذ وانا الحمدلله رب العالمین